بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الهبة. حجي مخي رسول بيانو اغي تمليك بغير اختيارينو او دلته هبه دي کی تملیک به اختیارین دي ندید وجه نخپل منس کی مناسبت جوړ شو. هبه اللغت کی التبرع والتفضل بما ينتفع به الموهوب له مطلقا. چا سره تبرع او تفضل کول بداسې شی باندې چې چاته ورکی موهوب له هغه پیدا حاصله کی. او بشیرت کی عبارت عن تملیک الاعیان بغیر عوض. د اعیان یو سړی مالک جوړه عوض کې د علمنا بلا عوض من ویلیو ک د عین مالک سړی جوړي بل عوض جوړي نو به ادا او ک بلا عوض وینو به هبه ده. او ک د منافع مالک جوړي بل عوض اجاره ده او ک بلا عوض وینو به عاریه ده. یادم دي کنه سبب د دې اراده الخير للواهب د صلاحات مزکی زدي لقمان تاسم خوب ډیر ورزيده ته څه هبه کوم نه زه واهب ما او چاته چې هبه کیږي هغه موهوب له ده او کوم شی چې دی موهوب کوم شی چې هبه کیږي موهوب به او دې کار ته هبه وي اهابه هبه کول ته ویل کیږي. دغه شنی و هدیه ده نام تور د فقها او رایدار چې هدیه او هبه یو شی دی. اچھا پکې لګ معمولی غونډه کې فرق هم کړی دی ک غالب پکې د چاته ورکی دغه د خوشحالي او دغه د محبت اظهار یې نو به ته هدیه ویلې کیږي. خو سیدا رضوان یو شی دی او به صدقه عامه د دې تم شامل ده بلکې هبه او صدقه کې دوم ډېر فرق نشته دی سوا د دینه چې هبه کې اولا د بنده امداد مقصود رستو پکې ثواب وي او په صدقه کې اول ثواب وي زکه خو بيدانو ګوري چاله ورکوما رستو پکې به د چا امداد مقصود وي او چا ویل د ټول یو شی دي. خجي شرایط د دې بیان به ان شاء الله کو صحتها فی الواهب. واهب کې شرط د عقل او بلوغ ملک به زده ورستو وایو حکم یې سره رکن ایجاب او قبول له دې کې مختلف دی چې په هبه کې رکن ایجاب او قبول دواړه دي کنه صرف ایجاب دی. نو بعضی فقها وی دواړه دي او بعضی وی صرف ایجاب دی. مصنف د طرز نم معلومیږي چې صرف ایجاب دی او قاعدم دا د چې کله عام طور باندې کوم تبرعات وی کنه هغه کې صرف ایجاب کار ور کوي. حکم ادارے چې موهوب له ته ملک ثابت شي ملک غیر لازم وي رجوم کول شي د غیر برد و شرایط دی به ان شاء الله وایو. بل مسله دار چې چونکی هبه د عقد غیر لازمونه ده نو په شروط فاسده باندې به فاسدیږي نه شرط بر خپل فاسد وي. ابحاث د باب لستی پورا یو بکی اول بکی د رکن بیان دی الهبه تصح بالايجاب والقبول. دا تصح ویلو تنعقد ونه ویلا دا ولی وی لان الهبه بالايجاب وحده هبه خسر په ایجاب کیږي. دغه وجه دی سړي قسم وخړلو چې هبه بنو کوما او به هبه کې صرف ایجاب وکړلو موهوب له لا قبول کړي نه دیم هانش شو ځکه ایجاب چو هبه وا او به کې ایجاب او قبول داړو باندې کې وسری ول قسم دې به باندې کوم او ایجاب وکم مقابل لا قبول نه دې کړي نو نه هانس کی. لاندې لیکلي وعلم ان في ركنها اختلاف المشايخ برها الذي ولا دم نمبر شرط ثبوت د ملک بالهبه وتتم بالقبض. هبه د بارا ثبوت د ملک د بارا ولا شرط دا دی چې قبضه بکی بل قبضه نور قصه بیانوکا به مسله دا چې صرف کاغذات کې لیکل کول انتقال چنن سبا کومه طریقه باندې کیږي دا قبضه ده کنه زمونږ عام فتاوی لیکلي انتقال قبضه نه ده باقاعده به ته قبضه ورکي او زموږ کې قبضه ده چې حدود ورته وخی د غزې دي شو در شي به قبضه بدلې
او زکریا ول لیکلي پنځم جل 560 صفحه کې شي صرف د کاغذي کاروایی وشم دا قبضه ده هجي وتتم بالقبض وسي وتفريقي فإن قبض الموهوب له في المجلس بغير إذن الواهب واهب ایجاب وکړلو ما دي لقمان ته الله کتاب دیتا له در کوم هبه هدیه کوم درتا نه د قبول نه دی کړي او چتی قبضه کیدا صحیح ده کنه و یو استحسانا صحیح ده ځکه چې ما چې کله وته ویل دا تعالی مې درکړو هدیه مې کړو ندی کې دلالتن د قبضه اجازه تم نه بس چوچتوي قیاس خو تقاضا ده کوي چې هبه قبضه معنی تم کیږي نو ایجاب نه بس وو د قبضه اجازه تم ورکیاله خما تاسو استحسانا صحیح ده دا په دغه مجلس کې کوم مجلس بدل شو او به قبضه کوي نو به ترڅو استسری نه شي هغه پورې نه د صحیح ځکه هغه کې خو مخکنی ایجاب ختم شو اوس چې د کله قبضه وکړه دا دغه د طرف ایجاب د جمال را کزه وو ته اوس قبول کوم چې بس هدیه ماته اشه ماته د هدیه کو فإن قبض الموهوب له في المجلس بغير إذن الواهب جازا او بيد اصل ورسره لګي ان للحاله من الدلاله كمال المقاله حال د پرم دلالت وي څنګه چې مقالي قول د پر دلالت وي البته کچره باقاعده می تسریح وکړل چې هغه قبضه به پنه کې تسریح می وکړه نو دلالت په مقابله کې خو تسریح له ترجیح وي نه قبضه کوي کوم حمالي کې نه جوړيږي ښا قاعده لیکلي لأن الدلاله لا تعمل في مقابله التصريح اصول هدايه کې اصلم دي او مادو کې 12 نمبر ماده العبره بالدلاله في مقابله التصريح هجي مخکې راځي وإن قبض بعد الافتراق لم تصح الا يأذن له الواهب بالقبض درم نمبر الفاظ هبره بیانې وتنقض الهبه بقوله وهبتو باندې مناقض کیږي اصل کې دا د عربی خبرې دي زمنګ بجبه کې چې کوم الفاظ ولا مقرر وي به معنا ادا کوي بس کافی ده و ذکر صریح دی په دې باب کې نه حلتو معنا د اعطیتو دی د کثرت استعمال له بهبه کې او اعطیتو د دریم لفظ دی نم معنا د هبه استعماليږي اطعمتك هذا الطعام و ذکر لان الاطعام صریح في الهبه بدا اطعام ولا مساله دي کې هدايه و مساله ذکر کړي الاطعام اذا اضيف الى يطعم عينه فانه يراد به تمليك العين کده شي چاته اطعام په الفاظ باندې ورکه چې داغه عین خړل شي دي کې تملیک د عین مراد وي د هبه وي او کدا سی وشه د اطعام په لفظ چاته ورکه اطعمتك هذه الارض چین نه خړل شي نو به عاریه وي زمکه عین خو نه خړل شي کنه یا گاړې عاریه دلک ګرځب کې واپس ورا کی همدغه شان وجعلت هذا الصوب لك دا کلام د بار د تملیک راځي او امرتك هذا الشيء دا شی مستاد عمر د بار در کو دا مسله سره روانه ده مکمل هبه حسابيږي وحملتك على هذه الدابه دې دبه باندې می تصور کړی د دې مسله مر سره روانه ده چې دا عاریه ده کې هبه ده نو اذا نواب الحملان الهبه که هبه مقصد او هبه بوي نه دې د هبه او هبه بوي خجي څلورم نمبر شرط صحت الهبه د هبه د صحت لپاره شرایط بیانې نو قدري مولا فرمایي چې ولا تجوز الهبه فيما يقسم الا محوزه مقسومه الک دی وشي هبه به ال سيکيږي چې هغه د واهب د ملک او د حقوق نه فارغ وي محوزه او مقسومه قابل تقسیم شي د بارا قابل تقسیم شي کې هبه ال سيکيږي چې اول تقسیم کې به هبه کې بعد التقسیم سی وی قبل التقسیم نه حاکم شي چې تقسیم نه قبلي نو التک چری قبل التقسيم اسم تقسيم نه قبل یعنی مشترک شي چاته هبه کې به سیده دا خبر ورسته کو بهرحال
شرط صحت الهبه قصه روانه ده نو دیر بر څه شرایط د واهب د بار دي څه د موهوب له د بار دي شی موهوب د بار دي نو وایو ریکا اما الاول الذي يرجع الى نفس الركن څه د نفس رکن د بار شرایط دي نو د نفس هبه د بار شرط دی الله يكون معلقا بما له خطر الوجود والعدم دا یو شرط پورې به نه معلق کوي چې هغه وجود او عدم دواړي ځکه دا تملیکات دي امنګ رسول امام کرخی رحم الله نویلو شپږم نمبر سره تقریبا کومو چې کم شش تملیکاتونه شرط پورې معلق کول چی دا جایز نه وي قمار معنی پکې پیدا کیږي تاسو پوه شئ واما ما يرجو الى الواهب واهب ته چې کوم شرایط رجع کیږي فهو ان يكون مما يملك التبرع الک واهب باغ څوک وي چې هغه د تبرع مالک وي تبرع کول شي ماشوم یا لیوانه چې ده د تبرع مالک نه دي صاحب کول ان شي موږ ویلو د دې اقوال کم چې دی ته ضرر ورکي هغه غیر نافذ وي هغه به مهجور وي فلا تجوز هبه الصبي والمجنون خجي دوا واما ما يرجو الى الموهوب وش موهوب شيء موهوب د بار شرایط زید دینوا یوري انفانواون منها ان يكون موجودا وقت الهبه هبه په وخت کې برغه موجود وي کوم شي چې چاته هبه کې په وقت الهبه به موجود وي درست راځي را ليو ومنها ان يكون مالا متقوما مال متقوم بيلک مال متقوم تاسو به جنې چې دا غینه جایز پیدا حاصلېدل ممکن وي دریم نمبر ومنها ان يكون مملوكا في نفسه فلا يجوز هبه المباحات دغه شی په نفسه مملوک وي اوس مباح شي چونکې د چا مملوک نه دی نو دغه هبم ټیک نه ده څلورم ومنها ان يكون مملوكا للواهب واهب بخپل شي پر دې شي کې هبه کې ده هو فضولی کار دی ده هو حکم بنه موقوف فی ده موقوف فی مخکې راځي پنځم ومنها ان يكون محوزا دا بداسي شی وي چې د واهب ملک به ور سره متصل نوي یو سړی زمکه هبه کوي او بوټي پکې ولاړ دی غنه نو ګوري اتصال قرار سره دغه شی موهوب د واهب د ملک سره متصل دی مشغول دی دې کې لږه خبره به کوم دې کې لګري بدایي کې شاغل چله شاغل هغه هبه کول شي مشغول نشي بوټي دي زمکه ده بوټي شاغل دی بزمکه زمکه به مشغوله ده نظمکه نشي هبه کول بغیر د بوټو او بوټي شاغل له هبه کول شي او کزمکه مشغول هبه کینو طریقه به دسی وکي شاول به وتا دغه بوټي امانت کې ورکی ودیع کې د سرتا سره امانت شو نو قبضه به براغلی به وته دا شی مشغول ورکه بس به بسې شي ابته واپس والی به بوټي به واپس والی خجی شپغم ومنها القبض قبضه پکې ضروری ده لکه څنګه چې مشورو کې ویلو بغیر د قبضې نه هبه نه تام کیږي او دا قبضه چې ده د کې خپل قصه نو وک شي وتا او ان يكون الموهوب مقبوضا شرایط د صحت د قبضه ووري فانواع منها ان يكون القبض باذن المالك الکه قبضه معتبر هم نه ده چې کوم د اذن په اذن د مالک ویغه قبضه یادو به اذن دوه قسمه د کله صریح وي وخت ویلو او کله دلالتن وي هبه وکړه غ خپل اوچتې څنګه وای نظام کافی ده او دا قاعده ور سره ولګوله ان للحاله من الدلاله كمال المقاله دم ومنها ان يكون الموهوب مشغولا بما ليس بموهوب ومنها الا يكون الموهوب شيء موهوب بمشغول نوي بما ليس بموهوب سرا زمکه مشغوله ده په بوټو نظمکه هبه کول نشي نو که هبه کوي دغه طریقه به کوي چاول به ورته بوټي ودیعه کې ورکی نو موضع قبضه به براشي او به ورته زمکه هبه کی نبی به د څوک نه وای چې لګه پردي ملک باندې شیلا مشغوله ده او درم ومنها الا يكون الموهوب متصلا بما ليس بموهوب اتصال الاجزاء شی موهوب با متصل نوي هغه شي سره چې هغه موهوب نه دی په اتصال اجزاء سره لکه پي دغه چيلي بغولان زوکي چاته هبه کوي اخو د غیر موهوب اجزاء دي څلورم د هر ځکه د قبضه مسله د لګیا دي ساته کله د قبضه سره نه ده
هذا قبضه شرعي دي. ومنها اهليه القبض وهي العقل، څوک چې قبضه کوي د قبضه اهلیت بم پکې عقل، نو ماشوم غیر عاقل کې قبضه کوي د اعتبار نشته. ومنها الولايه في حد نوعي القبض، ولایت بورلوي د قبضه په یو نو د غدوار نو کې ونه کې به ولایت فيها، یعنی اور دلالتن کی یا صراحتن کی. د سينور مزیدار باسو د بدایي کې اتم نمبر جیل کې دیګه 104 سبي خوشانه شروع شوی دي. نو راځي ولا تجوز الهبه فيما يقسم الا محوزه مقسومه، دا بداسي شوی چې فارغ بوي، محوزه فارغ بوي د واهب د ملک او د حقوقنا، او مقسومه کچری قابل تقسیم شو تقسیم شوی به که غیر قابل تقسیم به ټیک ده. اوس دا خبره لګه چړل پکار دي چې قابل تقسیم څوک یو قابل تقسیم څوک نوي. الحد الفاصل بين ما يحتمل القسمه وما لا يحتملها، دي دوله کې حد فاصل ده ان كل ما كان مشتركا بين اثنين فطلب احدهما القسمه وابى الاخر فان كان للقاضي. وليس که یو مشترک شی داسې و چې ویل تقسیم کا او بل ویل می تقسیم وا، نو اوس به مونږ ګورو که قاضي ته دا اختیارو چې په تقسیم جبر وکي، نو دا به داسې شی وي چې تقسیم به قبلي، او که قاضي ته دا اختیار نه و چې په تقسیم جبر وکي، دا به داسې شی وي چې دا به تقسیم نه قبلي. خواني ونکو رست ان شاء الله باب القسمت را روان دی کې بلا خبره لراشي. مشترک شی چې یو کس تقسیمي نور نه تقسیمي، قاضي کله جبر کولی شي، قسمت اجبار ورته وي، او کله نشي کوله وکشه وته بدی خبر حل نشوکا. برحال خلاصه دې دا شولا چې کوم شی قابل تقسیم دی کم نه دی، نو که مشترک شي کې یو کس ویل قاضي سب تقسیم میکابل ویل می تقسیم وا، نو که قاضي ته حق دا او چې جبرني تقسیم کړه یو دی لګي نه دا به قابل تقسیم شي وي، او کدا حکم به لګیدل چې قاضي سب ترڅو یو بل نه راځي هغه پورې نشي تقسیم وله، دا به غیر قابل تقسیم شي وي. خلو وسم مزونه کړل نو به څلګ مخ کې راشي. ملیسه قابل تقسیم شي هغه دی چې بعد التقسیم دغه غزړه فایده برقرار وي، بس اوس خبر حل شو. او غیر قابل تقسیم شي هغه دی چې تقسیم نه بس یا خو فایده او نفع مکمل ختم شي یا بدل شي، یا مکمل ختم شي او یا بدل شي، دا به غیر قابل تقسیم دی. ښا ورته قولوا فيما لا يقسم ليس من شأنه يقسم، بمعنى أنه لا يبقى منتفعا به بعد القسمة أصلا كعبد واحد ودابة واحدة. عبد واحد تقسیم کا بمن مانی یا ټوکړي کول من نه یادوم، یو بیر یو سی بل بیر بل شنی نه فیغه شان پاتې کیږي. اچھا دلته به من تقسیمو ومن د دوکینو ومن د دوکو به بيخي فایده ختم شول، او کدابه د بمن د دوکړل نو سی هغه فایده بدل شول، واخې خړل شي ذبح کا به بمن دوکا خدای له چې فایده بدل شول، مخکې سواری وغيرها وسینه شي. ولا يبقى منتفعا به بعد القسمة من جنس الانتفاع، يا جنس انتفاع باقي باطن شيء كالبيت الصغير والحمام الصغير والصوب الصغير شامي کی غشان دي. تصور رسیدل خجين زكريا کی دي کوم لیکلي کوم شی قابل تقسیم دي قبل القسمت څوک هبه کوي وېدام جائز ده. جلد نمبر 5 صفحه نمبر 525 کی وهبه المشاعي فيما لا يقسم جائزه. ها کوم نه تقسیمی کی هغه کی هبه کې به جائز ذات مستثنا شو لگا. مشترک چیز کا هبه قابل تقسیم چیز میں درست نہیں، ناقابل تقسیم میں درست سے فقہی ضوابط کی دی. عمدہ شان شی موهوب جب واهب کی ملک سے اتصال خلقی کے ساتھ متصل ہو تو جب تک اس کو الگ کر کے سپرد نہ کیا جائے داغی اس کا ہدیہ درست نہیں، جیسے تھنوں میں دودھ کا ہدیہ دم وقت ویلو بلد استثناء. ومن وهب شخصا مشاعا فالهبة فاسدة. وليس بچا یو حصہ مشاع چاته هبه کړل نو هبه فاسده ده،
ولی فاسده ده مش قابل تقسیم شعر او قبل التقسیم کی خدلته سید آدم علیه السلام چې فاسده نه ده موقوفه ده فإن قسمه وسلمه جازا که تقسیم کړه او به وتوس پر الله به جایز ده او کوم داسې و به ختم شي ورسېدلې به اصل کې دي کې د فساد کم دی ښا مونږ ویلي استاد ذهن کې به قاعده ویلې وای دی داینا چې کله فساد د خارج نه راغلی بار نه راغلی نو کمزوري کې هغه مجلس کې ختم کو قصه ختميږي دی بل تراشه ولو وهب دقيقا في هنته يسري وړب غنمو کې هبه کړه او دهنن في سمسم ندا هبه فاسده ده نو کبه غنم وړکړه یې تیل روي سلغه دانونه ده شرشم و دانونه نو بهم هبه نه صحیح کیږي تاسو په شوري وجه سره چې بهم نه صحیح کیږي وې دلته وړو مادومو تیل په دانو کې چې مادومو او الاصل ان المادوم ليس بمحل للملك مادوم شیخ محل د ملک نوی تاسو ورسېدلې بس به کوم